الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. سورہ کافرون شروع کو یعنی په قرآن مجید کې داسې سورت دی چې د کافرانو په نوم باندې دی، سورہ کافرون. او سورہ مومنون خو مزه کړی مخکې که نه، اوږد سورت دی. نو سورہ کافرون، سورہ منافقون پکې ام شته. نو سورہ کافرون معنا دا ده چې دې کې داسې مخصوص کافران دي چې الله رب العزت ته معلومو، پیغمبر ته ښودلي دي چې د دې آینده د ایمان راوړلو څه گنجایش نشته. نو ځکه په دې الفاظو باندې ورسره مخاطبه کوي چې قل یا ایها الکافرون. او دا لفظ راواغیستی شو، دې صورت ته به طور نوم کې ایښودی شو. مکی صورت دی، مضمون هم د مکی صورتونو په شانتې دی، بلکې واقعه هم د مکې معظمې ده. او هغه دا چې کافرانو هر قسم ته کوششونه وکړه او د دې دعوت حق د بندولو دپاره مختلف حیلې او بانې ولټولې. نو آخر کې دا هم یو حیله پیش کړه چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم پسې رالل او ورته وویلې چې یو صلح کوو موږ تا سره، او هغه صلح نامه به دایي چې ته به یو کال زمونږ د خدایانو عبادت وکړي او بل کال له به بیا موږ تا سره ستا د خدای عبادت وکړو. دا مسله ده چې دا د الله معبودیت ټول ملتونه مني چې الله معبود دی. ملت شرک هم دا معنی چې الله معبود دی. خو الله معبود دی، خو یوازې نه، نور هم ورسره څه پکار دي، سپارشیان ورسره پکار دي، داسې وسیلې پکار دي چې د هغې په ذریعه باندې، د دې سړو په ذریعه باندې موږ الله ته ورسو. د دې وجې نه مشرکانو وویلې چې موږ به تا سره ستا د خدای عبادت کوو او ته به زمونږ سره چې کومه دی زمونږ د خدای عبادت یو کال لپاره کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې زه د دې خپلې لارې د توحید نه د یو سکنډ دپاره هم اخواته نشم تللی. ته خو لا کال یادې، یو سکنډ دپاره هم زه د خپل رب سره د غیر الله عبادت نشم کولی. نو مشرکانو ورته لږه آسانه کړه، ویل ته داسې وکړه چې زمونږ یو خدای باندې داسې لاس راکاږه د اعزاز او د اکرام، مس یې که مس، ښکلې که. نبی کریم صلی الله علیه وسلم جواب ونه که، لاړ او زه به په دې کې سوچ وکړم. او سار راغی او دا ټول صنادید قریش ناست یو ځای کې او په هغه محفل کې ورته شپې نه دا صورت نازل شوی دی، سوره کافرون یې ورته واورو. او کفار او صنادید قریش مایوسه شو او بیا چې څونه کولی شوه دونه ضرر جناب محمد رسول الله ته او صحابه کرامو ته ورسو چې څونه د هغې نه کیدی شو. د دې نه وروستو عبدالله زوی د مسعود رضی الله تعالی عنه یو ځل جماعت ته راغی او چې راغی نو مونځ کوي 2 رکعاته که نه. نو رسول الله سره ته چې یا عبدالله، یا عبدالله ابن مسعود نابز. نو هغه په لومبي آیات کې دا قل یا ایها الکافرون
بیا چې پاسی نو ورته وایي یا عبدالله ابن مسعود اخلص، نو هغه په دویم رکعت کې قل هو الله احد الله الصمد. نبی علیہ السلام ورته وایي چې عبدالله مبارک شه تا ته ستا دا علم، چې تا ته الله په قرآن کې کوم مهارت درکړی، الله تا ته دا مبارک. عبدالله زوی د مسعود انتهایی ماهر په قرآن کې، په صحابو کې انتهایی ماهر، مشرانو کې کشرانو کې عبدالله زوی د مسعود، عبدالله زوی د عباس حبر الامه نعمت ترجمه للقرآن دی، خو په مشرانو کې عبدالله زوی د مسعود دی. یو ورځ په منا کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایل چې او خلکو ایو آیات اعظم فی القرآن، کوم یو آیات ډیر زیات لوی دی؟ لری زینه یو آواز راځي ان الله یامرکم ان څنګه دا کې راځي دا خطیبانی چې وایي، نه دا خطیبانی په خپل دا کې خطبه کې وایي په اخر کې چې نه زبه ویم خیر دی ان الله یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. حضرت عمر فرمایل زما دې په رب قسمی چې عبدالله زوی د مسعود درکې دی، دا جواب مال بل چا نشي، بل څوک نشي راکولی، عبدالله زوی د مسعود. اس دې دپاره مې ویلې چې دومره انتهایی مهارت دی انسان ته الله ورکړی. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک عام د عبدالله زوی د مسعود او د هغه د شاګردانو نقل شوی دی. نو زه تاسو سره خبره ما کوله چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ورته دا صورت واورو، دا تاسو دې باندې ترجمه باندې لږ ښه ځان پویه کوئ. قل اوایا پیغمبره یا ایها الکافرون، اے کافرو، دا مخصوص کافر دی، الکافرون کے الف لام دا خصوصی او معین کافر دی چې الله د پیغمبر په ذهن کې اچولی چې آئنده نه مسلمانېږي، ځکه بری الفاظ ورته یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون الان، زه عبادت نکوم اوس ما تعبدون د هغې بوتانو چې تاسو عبادت کوئ، ولا انتم عابدون ما اعبد، او نه یی تاسو عبادت کوونکي اوس ما دغه الہ حقا چې زه عبادت کوم. اعبدو صیغه د واحد متکلم ده چې زه عبادت کوم. ولا انا عابد ما عبدتم، او نیم زه عبادت کوونکي آئنده ما تعبدون د هغې بوتانو چې تاسو عبادت کوئ. ولا انتم عابدون ما اعبد، او نا ولا انا عابد نیم زه عبادت کوونکي آئنده ما د هغې بوتانو چې تاسو عبادت کوئ، د هغه غیر الله چې تاسو عبادت کوئ. ولا انتم عابدون، او نه یی تاسو عبادت کوونکي آئنده ما اعبدو د هغه خدای برحق چې زه عبادت کوم. دا د دې دپاره ما دا ترجمه داسې وکړه چې دا تکرار دی، او موږ په دې کتابونو کې طالبانو ته دا خبره زده کړې ده چې تکرار شنیع دی، بد لګي، او قرآن معجز کتاب دی، او د بلاغت او د فصاحت انتها ده په دې کتاب باندې. نو دې کې څنګه راځي؟ نو ما ترجمه داسې وکړه چې په دې کې تکرار نشته. دا لا اعبد ما تعبدون حالا ولا انتم عابدون ما اعبد حالا اوس، او ولا انا عابد ما عبدتم مستقبلا آئنده، ولا انتم عابدون ما اعبد
په مستقبل کې. نو دې کې تکرار نشته. دا مال تکرار د رفع دپاره د اول نه ستاسو ترجمه راسې وکړه چې دا تاسو دا ترجمه کوئ به تکرار به بیا نه. اگر چې اذا تکرر تقرر، کله چې یو خبره مکرره شي نو په ذهن کې راسخ او کلکه شي. او دا یې کافرانو ته ویل او مایوسي وله ورکوله چې زما نه دا تمه به نه کوئ، ما نه به دا تمه نه کوئ چې زه به د حق نه یو انچ زره بر مخکې رستو شم. نه بس چا ورته وویلي چې حضرت صاحب ستاسو دا ږیره مبارکه ډېره وختي سپینه شوه. د نبي علیه السلام په ږیره مبارکه کې د شمار ویښته، تاسو چې حدیث وایي دا بدل راشي، د شمار ویښته پکې سپینو. خدا به ټیم و لکه هغه زمانه کې په دغه وخت کې ږیره نه سپینېدله. نو حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې شیبتنی هود و امثاله، زه د هود او د هود غوندې صورتونو سپینګیری کړم. ما ته وایي واستقم کما امرته، داسې سیده شه څنګه چې درته حکم کړي، داسې نیغ شه څنګه چې درته حکم کړي. او په صراط مستقیم او په جاده مستقیم برابرواله دا آسان کار نه دی، دا گپ نه دی چې دا ټوکې دي چې ته د دنیا هوس او د دنیا لالچونه او د بېدینو او د ظالمانو دباونه دا د تا د صراط مستقیم نه یو انچه خوانه کی او کا خوانه شوي نو دا به باندې الله رب العزت لویه احساني در باندې. دا گپ نه دی چې په دې باندې سړی ټینګ شي. او لکم دینکم ولی دین، خلاصه دا ده زما د پاره زما دین دی، ستاسو د پاره ستاسو دین دی، ستاسو د پاره ستاسو لار ده چې هغه مشرکانه لار ده، د بت پرستۍ لار ده، د باطل پرستۍ لار ده، د بېدینۍ لار ده. او ولی دین زما د پاره زما لار ده، زما د پاره زما لار د توحید لار ده، د الله د یووالي لار ده، او د الله تعالی د رضامندۍ لار ده، او د الله تعالی د خوشحاله کولو لار ده. ستاسو ځان له لار او زما ځان له لار. بس دا چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم او فرمایل کافران مایوسه شو. ځکه چې عبدالله صاحب ته نبی اکرم او فرمایل چې نابز آغا صورت اوایا چې په هغې کې د الله او د رسول د طرف نه مشرکانو ته اعلان د بیزارۍ دی، اعلان د بیزارۍ دی چې زه ستاسو نه او ستاسو د مشرکانه طرز او طریقې نه زه مکمل اعلان کوم د بیزارۍ، او د دې نه هیڅ پروا نه کوم چې په دې عقیده او د دې عقیدې په تحفظ او د دې عقیدې په رایج کولو او د دې عقیدې په خورولو ما ته هر څه راځي دا ما ته قبول دي. د دې نه وروسته هیڅ خبرې پروا نه کوم. لکم دینکم، ستاسو دپاره ستاسو دین او لار ده، ولی دین او زما دپاره زما لار ده او زما دین دی. ستاسو دین مشرکانه دین دی، د بت پرستۍ دین دی، او زما دین معنا دا ده چې د دغې صلحې چې مشرکانو اراده کړې وه الله رب العزت د هغې د ختمولو دپاره الله دا صورت نازل کړ. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. دعا وکړئ الله موږ د قرآن په اسرارو لطایف او ترجمو باریکو باندې پوهېږي. دې سره سره موږ له په دې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآني نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي. څوک ورله کار کی کامیابی کې، څوک مخالفت کوي، هدایت ورته وکړي، قوت قسمت یې تباهي کړي. الله زموږ له ټولو نه راضي شي.
جامعه تعلیم الاسلام مندنی آباده کړي. خدای دا موږ د خیر یو قدم یې خیر ته مضبوط او کلک کړي. دې کې چې څوک هم موږ سره مرسته کوي، تعاون کوي، یو کلمې خیر پکې وایي، الله ته له دنیا او د آخرت خوشحالۍ ورکړي. خدای څوک چې دې د ورانولو او د خرابولو کوشش کوي، هدایت ورته وکړي، درسته لار ورته وښایي. که د دې قابل نه وي چې څه مستحق یې الله هغه ورسه وکړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة